الله الرحمن الرحیم باب الذکر بعد الصلاة د مونځ نه رستو ذکر کول. الصلاة نه مراد فرض مونځ دی. دا کوم حدیث دلته کې وایي دا قسم احادیث امام بخاری رحمه الله رستو کتاب الدعوات کې هم ذکر کړي اور دا غینه به ثابتې دا چې فرض مونځ پسې دعا مسنون ده. دعا کول پکار دی په فرض مونځ پسې. باب الذکر بعد الصلاة او باب الدعاء بعد الصلاة. ابن حجر اسقلانی لیکي چې دې ځای استدلال ذکر کوي چې دعا ذکر ده او ذکر دعا ده. باب الذکر بعد الصلاة موز نه رستو ذکر کول. ته چا چې احادیثو باندې نظر نه وي نو د هغې دلته تعویلات کوي مختلف قسمه چې سنتونه چې کوم دي دا مکملات د فرایضو دي. مطلب دا دی چې فرض مکمل کیږي په سنتو باندې نو لہذا ذکر او دعا به سنتو پسې په جمع کو. دا پخوانه مبتدیینو طریقه ده دا کوي چې دا مکملات دي د فرایضو په دې وجه باندې کمسکات چې تاسو دلته کې وایي په دې باب کې نو هغې وایي دا به سنتو پسې کول پکاري. د هغې چې څومره خلکو د بدعاتو د ثبوت دپاره کتابونه لیکلي دي نو د هغې طریقې واردات دغه دي. سوال دا دی چې سنتونه مکمل د فرایضو دي په څه معنی خبره خو ټیک دا چې سنن مکملات د فرایض دي خو په کومه معنی باندې په کوم مطلب باندې کوم منظوره چې داسي چې په پسې سنت نه وي بالفرض او د مکمل ته دغه معنی اخلي کوم چې اخلي نو بیا خدا مطلب شو چې کوم فرض پسې سنتونه نشته راګنده مکمل نه دي نو بیا دا مطلب شو مکملات د فرایض دیته نو یا حدیث ته صحیح حدیث ته چې د بعض مسلمانانو د بعض منځګزارو فرایض کې باس کوتا ہے ثابت شي قیامت پرس نو الله وو فرمایي چې ردی سنتنا کنول کې تاسو فرایض ته په دغه معنی باندې سنت مکملات د فرایض دي احکام کې خو نه دي. دا الله فضل لے چې سنت او نفل چې کوم دی هغه د فرض او درجې ته ورسوي او د فرض کمې په پوره کړي. دې کې نن دور کې عجیب و غریب خلق دی نه عجیبه عجیبه خبرې کوي. احکام دعا کتا سره لیکن دا باس ما پورے چڑھ رہے صفحہ 179 نوالے کافی رستو پورے دې سلسله کې چې سه اعتراضات راځي یا کوم حدیث دي دا ټول ما ذکر کړی دلته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض منځونو پسې د ذکر کولو دارنګې د دعا کولو ترغیب ورکړل. شامی کې یو خبره لیکل ده هغه دارا چې په فرض منځ پسې ایثارېدل کدا هر څه د پاره نو دا مکروه دي. نن چې څومره خلق دی پاکستان کې او هندوستان کې اوسېږي چې هغوی ځان ته احناف وایي نو هغې دا خبره مخکې کړې ده چې فرض پسې ایثارېدل مکروه دي. ولې شامي کې لیکلي دي نو شامي سره چې خبره کوي نو هغه د هغه د اصولو مطابق وکړي. اول خدا خبر دا چې شامی دا څه د طبقات الفقهاء کې داخل نه دی. دا خو د شاه عبدالعزیز حمزول سره ہے داغه د خبرې شرعاً څه وزن نشته ترکه به چې هغه په خپل قول یا فعل باندې دلیل نه پیش کړي. یریږي نه خلک دی چا نه بیزتیم نه کوي دی چا خو علامه شامی رحمه الله محمد امین ابن عابدین چورته وی هغه ټیک د فقیه دی لیکن طبقات الفقهاء کې نه داخل
داغه د هیڅ خبرې سه حیثیت نشته، وزن نشته. هغه خپل رسائل لیکلي دي، رسائل ابن عابدین په نوم باندې. نو پای کې هغه یو قاعده پیش کړی ده، داغه عبارت دارې چې ما وردا من الاحادیث فی الاذکار عقیب الصلاة فلا دلالت فیه علی الاتیان بها بعدها. احادیثو کې چې کوم اذکار راغلي دي عقیب الصلاة، دوی داغه نه دا نه معلومیږي چې دا فرض پسې کول پکار دي. زکات سنتنا من لواحق الفریضه، دا د فرض په لواحق سره دي، داغه توابع دي او مکملات دي. فما يفعل بعد يطلق عليه انه عقیب الفریضه. په دې وجہ کومګه دا سنت پسې وکړو نو دا په فرض پسې شو. دا شامی عبارت ته جلد اول صفحه 391 کې لیکل دی. او دا ټول خلک بس انډې تا چې تاسو فرض موږ پسې کینه او سب لګیا ہے نو دا خو مکروه کیږي، ولی شامل لیکلی بس هغه سړی حیران شي دا هر چا مقلد دی بیا. تاسو د امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید دا وکړ او تاسو شامی بس هم روان شو. تقلید خدا مطلب نه نه چې بچا فقیه سو ویل ته او ټیک ده، کستا امام ویلی بالفرض ناغه نه بیا خبره جدا ده. چې کله هغه نه دی ویلی دا یو مقلد ویلی دی دا خو مناسب نه دی، غلط کار دی. شامی رحم الله خپل رسائل ابن عابدین لمنی جل کې صفحه 179 کې یو رساله لیکلی دا، شفاء العلیل و بل الغلیل فی حکم الوصیت بالختمات والتحالیل. انم دراغه وہ رساله داغه په رسائلو کې اداغه لمنی جل کې صفحه 179 کې هغه یو قاعده لیکلی دا، انها هنا قاعده مقرره، یو مقرر قاعده معلومه ده. هغه دا چې مسائل فقهیه ان کان ما خذها معلوما مشهورا من الكتاب والسنه والاجماع، کاغه داسې زین اغستلی شوی لکه قرآن حدیث سنت یا اجماع، نو فلا نزاع فيها لاحد، داغه په قبل اولو کې څه اختلاف خو نشته. والا بیان کانت اجتهادیه او کنه اجتهادی مسئله ينظر بیا ورته کتی شي ان نقلها مجتهد لزم اتباعه بلا مطالبه بالدلیل. که مجتهد نقل کړي دا اجتهادي مسله دا هغه نقل کړه بس ټیک دا غره دلیل مطالبه مکو. والا فإن نقلها عن مجتهد، که یو سړي د مجتهد نه نقل کړي دا او دا غي نقل لاغه پني ثابتي نه بیا هم ټیک ده. مطلب د دې خبره دارې چې دا کوم خبره د کړي د بالفرض فرض موږ پسې نو کدا خبره د امام ابو حنیفه رحمه الله نه ثابتي ټیک ده، کنه نقلن دا غنه ثابتي هم ټیک ده، ودا نه دا غنه ثابت تا او نه نقلن ثابت تا. والا فإن كان ينقل من قبل نفسه، کدا فقيه لګیای دا خبره د خپل ځان نه گئی، لکه دا خبره د خپل ځان نه گئی چې کوم حدیث د باب کې وارد دي نو کدا سړی سنت پسیو کې نوم ټیک ده، دا خبره د ځان نه گئی چې کله ځان نه خبره کړی دا او من مقلد آخر یا دبل مقلد نه گئی. فین بین دلیلا شرعیا فلا کلام، کله شرعي دلیل پیش کړي بیا په دې کې اوس خبره نشته، د په خپل خبره کې شرعي دلیل نه پیش کړي. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض موز پسې ناشته عملا ناشته اسکاری کړی، عملا ناشته دعاګانې هم کړی، دعاګان ثبوت هم درته خیم. اوس خو لګیاري یو لګیاري دا بدعت ده، ا دې خو دی ورته مکروه وي. دا حدیثونه دې ته وایي ته پته لګي دا افراط او تفرید جایز نه ده. دلته ما واضح یو جمله لیکلې ده، هغه جمله دا ده په 183 صفحه کې، فرائض کے بعد دعاؤں میں ہاتھ اٹھانے کا عملی ثبوت نہیں ملتا. فرض نرستو لاس پورته کولو عملی ثبوت نشته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے التزاماً یہ فعل درست نہیں. التزاماً مت ہو دعا غشتر ہے دی مطلق دعا نے انکار کی، ادواړه خبرې جدا جدا دي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض مونږ پسې دعاګانې کړې دي لیکن ما لیکلی بھائی اسکار کے ہم لکھ رہے اور حدیث کم راضی اور یہ کہ جن فرائض کے بعد سنتیں ہوں ان کے بعد مسنون اوراد اور ادعیہ پر اضافہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ مسنون اوراد و ادعیہ پر اکتفا کی جائے. فرض مونږ پسې دعا شتا خود دومره دا چې په کې لاس پورته کول ثابت نه دي. خدای خدا مطلب نه چې فرض پسې دعا بدعت فرض پسې دعا بدعت نه را دا اصل لګي دا زیاده کوي دا افراط و تفرید کے نخدری. تحفۃ الاحوزی کے مبارک پوری چکم محدث تے او غیر مقلد دے اگر مستقل رسالے لکھ لے دا حافظ سیوطی رسالہ دا اور پہ کہ اگر دا ثابت کری دی چے فرض مونږ پسې دعا ثابت تا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے ثابت تا دا پا الفاظوں کے ثابت تا ٹھیک دا لاس پورتا گولو کے مسئلہ نشتا دی چې کومه دعوه کوي د لاس ته پورته کولو نه کې دی دعا ته بدعت وایي. میډیا باندې اوسره لګیا ہے کہ پټکی والا مفتی صاحب کراچی والا هغه بس مت لګي فرض پسې دعا بدعت او د اشاعتیان هم لګیا دي درخه تدیم بلا علماء دی لګیا دي غي فرض پسې دعا بدعت فرض پسې دعا بدعت نه ده. فرض پسې دعا سنت نه ثابت ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اقوال کې ثابت ده چې بدعت نشي ویل. دومره دا چې التزام به نشي کولی. التزام دیته وي چې سړی کله کوي او کله پرېږدي. التزام دیته وي چې څوک پاسي نو د پروا نه که پروا یې نو بیا به التزام یې پروا یې نه که 200 پاسې دل که ټول پاسې دل که لږ پاسې دل کډو چاو نه کړو دې سره دا نه د ضروري چې امام سره د لاس پورته کړي دا نه د ضروري دا هم نه د ضروري چې امام سره د لاس یو ځای ښکته کړي. زکا چې کله امام سلام وګرځو نو د امام او د مقتدیانو رشته ختم شوې ده د امامت او د اقتدا اوس نشته اوس تا خپل خبره ده خپل خبره. شامی رحمه الله دا قول لیکل دی چې کدا خبره د ځان نکړي فإن وافق الاصول والكتب المعتبره يجوز العمل به. نو که بل فرض هغه د کتابونو موافقی یا د اصول موافقی نو ټیک ده که نه نو ينبغي للعالم ان يطلب الدليل عليه. عالم له پکاري چې هغه تاسو کی شامي نه موږ دا حق لرو چې تاسو وګو چې ته دا وې چې دا با سنت پسې وکړي شي او دا کافي کیږي. سوال نه چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون کې یو ځل عمل نه کړ او فرض پسې ناست دا دنن خلقو دې تقلید خلق دې د رسول الله یہ دعوا د امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید ده او بیا دار چا تقلید کوي کہ شامی سے ویلی دا غم مقلد دی یا کہ بالفرض شرم بلاری سے ویلی دی کنا نو لذا والا دا غیم تقلید کوي بلکہ د خپل پیرانو او د خپل استادانو هم تقلید کوي. دې تقلید څه مطلب شو یعنی دا خو د شرع جوړولو لپاره یا د اجتهادي امور لپاره هر ځای کې بس یو امام نسب کړل دا درست طریقه نه ده. فرض موز پسې اسکار شته ده دلته ما بشمیره حوالی لیکلی دا ده ادھے خپل راضیوم چې سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ په زمانه کې سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ د یو علاقې گورنرونو د ورته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض پسې سکول ماته ولیکه. دلته لومبنی حدیث ما پیش کړی 159 کې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقول اذا صلی الصبح حين يسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بر سحر منځ کو سلام نرست ویسه ویل حين يسلم. ابن تیمیہ رحمه الله فرض پسې دعا ته بدعت وي دا مقلد دی دا ویلی بل چا نه ویلی دی حدیث سره وسګوي چې کان یقول اذا صلى الصبح حين يسلم سلام چې به وګرځو دعا وکولا اللهم انی اسالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. صحیح حدیث ہے مسند احمد. بل حدیث هغه دار سیدنا ابو امامہ
क़ीला लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु दुआए अस्माउ क़ाल जौफ़ुल लैलिल आखिर व दुबुरुस सलावातिल मकतूबात। दा सिर्फ इब्न तैमिया रहमहुल्लाह चागा दुबुर द सलाम नमखे तो दा कौल नसनर पदे बाप के दुबुर खो बाद सलाम तम दाखिल ले, बाद सलाम तो हम दाखिल ले, क़ब्ल सलाम तम दाखिल ले, बाद सलाम तम दाखिल ले। द्रेम हदीस सैयदना मुआज़ बिन जबल ले चेर औरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमालास उन्होंने फरमाया या मुआज़ इन्नी लउहिब्बुका फ़क़ाल मुआज़ बेअबी अंता व उम्मी या रसूलल्लाह व अना उहिब्बुका। यानी सैयदना मुआज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाई जमाता सरमीनदा ना और तो उसी का या मुआज़ दादा वसीयत को ला तदअन्न फ़ी दुबुर कुल्ल सलातिन अन तक़ूल हरस फ़र्ज़ मुझ पसे मुत्तसिल दा दुआ मपरेदा दावाया अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। कैसे बेदत तेंदा पकी संगरज फ़र्ज़ पसे दुआ बेदत नरे दिमाग पर सम का अल्फाज सम का तो दे खल्क़ न शेख अब्दुल अज़ीज़ साहब नूरिस्तानी अगौर दे दागा डेर पखाने किताब दे जब तक पैदा क्या जान ला उसका मुझ सर नहीं था अगे बाएँ लिखी थे पैगम्बर मुझ पुख्तो की लिखे दो नजमुल्ला साहब दागे तस्हीक लेवा तो पै के आगे लिखी ली दी हो जाएगी कि फ़र्ज़ मुझ पसे दुआश्ता लेकिन सख़ास शक्ल वाला रज़ान न जोड़ावल नदी पगार दा मबनी बर इंसाफ खबर फ़र्ज़ पसे दुआ बेदत न रहा अयो ख़ास शक्ल वाला मोर का वक्त ओका दुआर संग चिके हो। सलोरम हदीस सैयदना मुगीरा बिन शुअबा दे ला हदीस खुलत राजिम सही बुखारी कान यक़ूल फ़ी दुबुर कुल्ल सलात मकतूबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। तेरा पारा खलक भी दाई जिक्र रहे तो इमाम बुखारी किताब उद्दावात के उम्दा हदीस लिखल रहे और देने इस्तदलाल गई कि अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत अल्लाह तिच सर आके दागे सोक मन कौन की निश्तर ऐसा मतलब दे कि माल रहा का ना यानी ज़िक्र और दुआ शे और वाहिद। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रिवायत थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बफ़र्ज़ मुझ पसे दा दुआ को ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन क़दीर ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह व ला नअबुदु इल्ला इय्याहु लहुन निअमतु व लहुल फ़ज़्लु व लहुस सनाउल जमील अल हसन ला इलाहा इल्लल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफ़िरून। शपगम हदीस सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी देख अगर हदीस नकल की च मन क़ाल फ़ी दुबुरिल फ़ज्र व सानी रिजलैहि क़ब्ल अन यतकल्लम यो सड़े च सहार मुंस पसे चखपे लागोन निकली नहीं होदा दुआओं की च ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु बियदिल खैर युहयी व युमीतु अला कुल्लि शैइन क़दीर 10 मर्रातिन कुतिब लहु 10 हसनातिन व मुहय्यत अन्हु 10 सय्यातिन व रुफ़िअ लहु 10 दरजातिन। देखिए आ ज़िक्र दे कम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस अबू दाऊद नकल कर दे इज़न सरफ़त मिन सलातिल मग़रिबि फ़क़ुल अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। तदे सनत के लग कलाम शरह बार के इब्न हजर अस्क़लानी लिखी दे हदीस सनत चिकम दे दा हसन दे यानी काबिल अमल लिख। तो सुनन अबी दाऊद बल हदीस ते आतम नंबर हदीस वायुस चे यो सड़े फ़र्ज़ मुझ पसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसी उलाड़ो फ़र्ज़ मुझ चसंगोश नागा पासे फ़वसबा इलैह उमर सैयदना उमर पासे दो फ़ाख़ज़ बिमन कभी ही दागा पो गोए ज़ोर को हज़्ज़हु ज़ोर एक के न वर्ते इजलिस। अब ये फरमायल मखकनी अहली किताब सिर्फ पदे वजह तवाशू दागी दो मुज़ुन में इसके फसल में फ़रफ़ान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसरहु फ़क़ाल असाबल्लाहु बिका इब्नुल ख़त्ताब। यो सड़ी दी किताब तहक़ीक़ कर दे कि हदीस तो ज़ईफ़ वेले ज़ईफ़ नहीं दा सही हदीस थे
دا اسلام انکړ الحمدلله ان شاء الله بل ایډیشن کې چې هغه راځي دا کتاب نه بټی شي دغه ډېر شي احادیث دا شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خپل ویلي دي او مرګرو ته ویلي دي فرض پسې دعا نه مکروه ده او نه چې کوم دی دا بدعت ده دې زمانه احناف دې طرف ته تللی چې فرض پسې دعا مکروه ده او دا ځان ته چې حدیث باندې عمل کوونکی وي نه وی دا بدعت ده په دې کې وتا دعا یو شی دعا خو ثابت تدا اصل کې د ابن تیمیه رحمه الله راي دا ممکن دا چې داغه مخکې سب بدعي دعا کې ده یعنی چا دا دعا کړي چې یو کس دعا کوي نور پسې امین امین کوي دا بدعي دعا ده دا ټول کوي لګي کله حدیث ته غیب لګي دی دا نورم چې کله ختم کوي نو لګي په غنټو غنټو باندې تبلیغیان هم کوي دا بدعت ده دغه اجتماعي دعا ده او دا بدعت کم چې بدعت ته هغه ته سنت وی لګي او کم چې سنت نه ثابت دي اصل کې حدیثو کې هغه ته بدعت وی یا ورته مکروه وي دا نه بدعت ته نه مکروه ده دومره چې په دې ټینګارم مکوا شکل ولم جوړو نور فرض پسې دعا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت ده